الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قائم ومزلرا د زوال نوالی تر تیاری تر خوریدو پوری وقرآن الفجر او خاص کر د سبا ان قرآن الفجر کان مشهودا زکه چې د سبا مستفرشتي حاضریږي ومن الليل فتهجد به نافلة لك او د شپې لږ غونته کې زیات محنت کوا دا ستا دپاره سوایي عمل دی ای پیغمبر علیه السلام عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا کی دی شعور سیتا اللہ پاک اغا مقام د شفاعت تا وقل او یا رب ادخلنی مدخل صدق ما داخل کی چکم زیتم ز داخلی دل غواړما په رښتیا او په عزت سره واخرجنی او کله چې زه وزم مخرج صدق په عزت سره مې وباسي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا مقرر کې زما د پاره د خپل طرف نه مددگار وقل اویا اے حضور جاء الحق حق راغی وزهق الباطل باطل ختم شو ان الباطل كان زهوقا باطل شي د ختمېدو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين او نزول د قرآن چې دا علاج دی او رحمت د پاره د مؤمنانو ولا يزيد الظالمين الا خسارا او نسوا کوي ظالمانو لره خو صرف نقصان وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه کله چې موږ احسانات وکړو په انسان باندې د ناشکریو کې یو په ډډه وړي وإذا مسه الشر كان يئوسا او کله چې دلره مسه کی تکلیف مصیبت نو دی نا امید شي قل حضور وتوایا كل يعمل هر یو عمل چې کوي انسان على شاکلته د خپل عادت مطابق فربکم پس رب ستاسو اعلم خپو یدی بمن هو احدا سبیلا چې څوک په صحیح لار دی چا لار منتلی ده د سوره بنی اسرائیل هغه اهم آیاتونه چې په هغې کې د الله پاک د طرف نه پیغمبر علیهم السلام په ذریعه باندې امت ته خاص خطاب دی قرآن خو ټول خاص خطاب دی خو په دې کې څه خاص مسلې ذکر دي او د انسان سعادت چې هغه عاداتو په وجه باندې انسان په نقصان کې روان دی او د هغې د ختمولو طریقې الله پاک هغه انسان ته ښیي لاول نه دا هغه آیات دی چې د امام رازي صاحب په تفسیر کبیر کې محمود علوسی صاحب په روح المعانی کې او جساس په احکام القرآن کې او ابن العربی په خپل تفسیر احکام القرآن کې دې ځای کې فرمایي چې د دې نه 15 وخته مونځ ثابت دی د دې آیات نه 15 وخته مونځ ثابت دی چې 15 وخته مونځ په قرآن کې د کوم ځای نه ثابت دی نو هغه د دې ځای نه ثابت دی چې الله پاک پیغمبر علیهم السلام ته خطاب کوي چې اقیم الصلاة لدلوک الشمس دلوک ویل شي د تندي نه اورېدو ته چې مونږ ته عامه پښتو کې په اسانه پښتو کې زوال وایو چې ته مونځ قایم که کله چې دا مونځ د تندي نه اوړي یعنی د دې نه مقصد د ماسپښین مونځ دی الی غسق اللیل ترسو تر دې چې تیاره راخوره شي د دې نه مقصد د ماسخوتن مونځ دی یعنی ته د ماسپښین د مازدیګر د ماښام او د ماسخوتن مونځ ادا کا وقرآن الفجر او د سبا چې په هغې کې خاص کر تلاوت کړی شوی دی یعنی د هغې د تلاوت نه مقصد دا دی چې په دغه وخت کې دا تلاوت چې کوم دی دا زیات په خشوع او حضور سره پدي چې بالکل چې کوم دی نو انسان خو یو تر تازه پاسېدلی آرامي کړي دویم دغه وخت کې شور او غوغاني ان قرآن الفجر کان مشهودا بېشکه د سبا دی مونځ ته حاضر کړی شوي دي فرشتې په دې باندې مفسرین متفق دي او په دې کې په ترمذي شریف مسلم شریف او نسائی شریف باندې احادیث هم راغلي دي چې دوه ټیمونه هغه داسې دي چې هغې کې ثواب ډبل ملاویږي ځکه چې یو ټیم هغې کې د شپې او د ورځې فرشتې یو ځای کېږي او بل ځای کې د ورځې او د شپې یو ځای کېږي نو دا د شپې او د ورځې فرشتې چې ملاویږي یو ځای کېږي نو هغه د سبا مونځ دی چې د شپې فرشتې خپل رجسټر هغه د ورځې فرشتو له ورکړي چې بھائی مونږ چې کوم دی نو ډیوټي چې مونږ مازدیګر راغلي وو ډیوټي مو پوره شوه
اوس دا ستاسو ذمواري شوه. نو هغه تلو والا فرشتې موجودي تر مونځه پورې او هغه راتلو والا فرشتې موجودي ځکه چې دغه ځای نه د هغوی ډیوټي شروع کېږي. نو چې د ساري مالي مونځ څوک وکړي او د مازدیګر نو دې ته هغه صلات الوسطی هم وایي درمیانه مونځ. نو یو فرشتې هم ځان سره ولیکي بل یې ولیکي. یو یې ولیکي چې مونږ راتلو دا انسان خدای پاکه ستا په عبادت و او بل یې ولیکي چې خدای پاکه مونږ لړو نو دا انسان ستا عبادت ته ولاړو. نو الله پاک وی خاص کر دې ته فرشتې حاضرې کړي شوي دي. او د یهودیانو چې کوم کتاب دی اصلي تورات پای کې یهودیان اوس هم دا خبره مني چې په هغې کې دا خبره شوې وه چې کله د ساري مالي په مونځ کې د مسلمانانو تعداد د جمعې د مونځ عمره برابر شو نو په ټوله دنیا باندې به د مسلمانانو غلبه وي. یعنی د ساري مالي دا مونځ یو دور اهم مونځ دی خو د مسلمانانو په دې کې دومره غفلت دی چې داسې نه کېږي چې د هغې د جمعې عمره تعداد هغه د ساري مالي مونځ ته حاضر شي. او بیا نن سبا که تاسو خاص کار وګورئ نو د ماسپښین او د مازدیګر په مونځ کې غوړو څوکي نه ولې دې سره به په آخرت کې د الوګانو حساب کتاب کېږي چې بای تا سوره الوګانو باسلي تا په الوګانو سوره دیاړي اخیستې وه او د الوګان خو د مونځ نه هم و که نه ځکه ورته تا د ماسپښین او د مازدیګر دواړه مونځونه پرېښودو چې دا به چې کوم دی زما په عملنامه کې به هلته الوګان لیکل کېږي. نو دا چې دلته کې دته هلته پته دلته کې دی پاسي که نه د الوګانو د بوک پته به دته ولګي چې د الوګانو دپاره د ماسپښین او د مازدیګر مونځ بلکل نن سبا جمع هغه د مخکې په نسبت باندې صفر شوی دی. ولې هر یو سړی چې کوم دی نو بس هغه جناب بابا پسې شوی دی او چې د هغه غریب بسایلي هلته کې. نو الله پاک وایي خاص کر د ساري مالي او د مازدیګر مالي د مونځ دا قیمتي مونځونه دي د دې مونځونو به تاسو خاص کر خیال ساتئ ځکه چې په دې باندې ثوابونه ډبل دي. او بل دا دواړه وختونه چې دا د غفلت وختونه دي. د مازدیګر وخت غفلت په دې دی چې ټوله ورځ انسان ستړی ستومانه شي دکه وخت کې دی لږ روزګار شي نو نظر چکر ټیم مازدیګري چکر لګي. او د ماسوتنې مالي د ساري مالي دا چې دی د شپې اودي نو بس شیطان په دغه وخت کې خو ښکلې ګرم کې خو مزیدار چاپیږي نو نه پرېږدي دې ته. نو دغه ځای کې د ده دپاره په دې کې لالچ سیوا دی چې د ثوابونه ډبل کي که دې ځان باندې لغونته کي سخته تیره کي. الله پاک وایي ومن اللیل فتهجد به نافلة لک. بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم او په شپه کې فتهجد به تجد جهدک دا تهجد چې کوم دی نو د یو ځای کې دا چې کوم دی نو د تهدید نه راغلی دی نه تهدید نه مقصد دا دی چې ته تیزي وکړه یعنی ته خپل خوب پرېږده او د عبادت لپاره تیزي وکړه. او یو ځای کې دا د جدوجهد نه راغلی دی نو ته محنت وکړه په دې کې او محنت دا دی چې ته خوب ګرمه بستره پرېږده راپاسه او د الله عبادت وکړه نافلة لک. دا ستا دپاره سوایي عمل دی. دا د پیغمبر علیهم السلام دپاره الله پاک را لېږلی دی ځکه چې دې پسې جمله څه ده عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. کیدی شي د دې په وجه د دې په توفیل د دې تهجدو دا اضافي عمل چې ورسره ستا یو ځای شي الله پاک تا د شفاعت مقام ته ورسوي. الله پاک تعالی د شفاعت مقام درکړي لکه څنګه چې ولا الله پاک ورکو. نو په دې وجه باندې د جمهور مفسرینو د هغې دا رای ده چې دا په پیغمبر علیهم السلام باندې تهجد فرض پیغمبر علیهم السلام باندې به تهجد فرض. اوس دا تر کله پورې فرض په دې باندې د ټولو اتفاق دی چې تر څو پورې د پنځه مونځونه هغه د الله پاک د طرف نه فرض نه راغلي نو فرض د هغې نه پس دا په پیغمبر علیهم السلام باندې هم چې کوم دی نو لکه زمونږ په شانتې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره نفل او زمونږ دپاره د پیغمبر علیهم السلام هغه سنت طریقه شوه ځکه چې پیغمبر علیهم السلام ته خو د نفل ضرورت نه و که نه الله پاک وایي ستا دپاره سوایي عمل دی. سوایي عمل یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره ولې وي زمونږ دپاره ولې سوایي عمل نه دی ځکه چې زمونږ خو چې نفل وکړو لکه تهجد چې نفل دی نو زمونږ پې الله پاک فرایض برابروي چې زمونږ فرایضو کې کوم ځای کې کمې راغلي الله پاک وایي لکه نفل یې وګوره. اوس پیغمبر علیهم السلام خو معصوم د هغې نه خو چې کوم دی نو په عبادت کې کمې نه دی راغلی د هغې هغه خو کمپلیټ او ښه مستقل او بغیر د څه نقصان عبادتو او قبول شوی عبادتو د هغې ته خو د نفلو ضرورت نه و. الله پاک وایي دا ستا د سیوا عزت او سیوا مقام دپاره سیوا محنت ما ستا دپاره مقرر کو. وقل او حضور ووایه رب ادخلني مدخل صدق ته ما داخل کی هغه ځای رښتونې ده
واخرجنی مخرج صدق او ته ما وباسي د هغه ځای رښتونی نه د رښتوني نه مقصد سره عزت ته دلته کې ته ما په عزت سره د مدینې ته داخل کی او یو ځای کې ردی معنی چې کم دی نو هغه ابو سعود شریف کې چې کم دی نو هغه په سلطنت باندې هم کړی شوې ده چې هغه وایي ای خدای پاکه ته ما داخل کی په طریقه د سلطنت باندې چې ته ماله بادشاهي راکړي ته چې ما کوم ځای ته داخلول غواړې چې مدینه ده نو ما داسې داخل کې چې ما ته هلته سلطنت ملو شي ما ته د خلکو په زړونو باندې او د خلکو په عزتونو باندې او د خلکو په حقوقو باندې ما ته سلطنت ملو شي ما ته مشري ملو شي نو د پیغمبر علیهم السلام چې مدینې ته راغی نو انصار چې کوم اوس او حضرت هغه دواړو ایمان راوړو او پیغمبر علیهم السلام له تاج پوشي وکړو په هغه غرض باندې بادشاہ نو په دې وجه مفسرین دي نه مقصد دلته کې هغه د الله پاک نه د پیغمبر علیهم السلام ته الله پاک وته وی ته زمانه سوال وکړه چې زتا بادشاہ او ته دا وایا چې خدای پاک ته چې کلمه وباسي مخرج صدق نو په عزت کې مې وباسي چې هغه ځای ته زه دوباره راځم چې هغه ځای کې زما دپاره مشکلات نه پیغمبر علیهم السلام هغه هجرت هم الله پس ډېر څه باندې قبول او منظور کړو لږه موده پس چې هغه لږه موده څو واته کالو یو قول کې 14 کالو الله پاک فتح مکه وکړه او پیغمبر علیهم السلام هغه ځای ته واپس ډېر په عزت سره راغی نو الله پاک وی پیغمبر علیهم السلام او وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا او زما ته مان دا وغواړه چې زما دپاره مقرر کې مددګاران او مددګاران څوک انصار د مدینې چې هغوی د پیغمبر علیهم السلام په یو داسې حالت کې چې د هجرت او مهاجر راغلی هغوی چې کوم دی نو په تخت باندې کېنو او هغوی ورسره ملګري شو په هغه ذریعه باندې چې اسلام هغه اوچت شو بس اوچت شو مخکې لاړو وروستو رانله وقل او وایه حضور جاء الحق وزهق الباطل حق راغی او وزهق الباطل محو شو ختم شو نیست و نابود شو باطل ان الباطل کان زهوقا بشک دا باطل له ختمېدو سیزو چې کفر دی او فتح مکه دی آیات نه اته کاله پس شوې ده او دا ته اته کاله مخکې راغلی مقصد دا دی چې د الله پاک په لوح محفوظ کې دا د مخکې نه فتح لیکلی شوی الله پاک په اته کاله مخکې زیری وکړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې یو وخت راتلونکی دی چې ته به هم دا وې او تم د دې ویردو کا بس دا ختمېدو والی سیز دی د دې لږ ټایم دی اته کاله پس فتح مکه چې وشوه د پیغمبر علیهم السلام په لاس کې غټ شلو او 360 بوتانو لا ار یو بوت له بیره بغاو نسکور بیره غردو به جاء الحق وزهق الباطل حق راغی باطل ختم شو او بوت به جوخ په خېټه کې وخو کته بیره غردو 300 بوتانه ټول نه نسکور په شل باندې چې مونږ وته شل وایو په هغه وخت کې چې هغه څه قسمه لرګي وو خو مفسرینو راغستې دا دی نو دا راغلی اته کاله مخکې او په هغه غرض باندې چې کوم دی نو پیغمبر علیهم السلام د دې تفسیر وکړو چې د دې نه مقصد دا و دا فتح مکه دا د الله پاک په دغه کې چې کوم دی نو په کتاب او د الله په حکم او مشیت کې د مخکې نه شوې وه زمونږ صرف د مسلمانانو امتحانو چې موږ له اوس راکړه نو پیغمبر علیهم السلام په خولي دا الفاظ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة بشک نازل کړی دی موږ دا قرآن ما هو شفاء چې په دې کې علاج دی د هر یو بیماری علاج دی پکې ورحمت للمؤمنین کا بیماری روحانی او طبعی او رحمت دې د پاره د مؤمنانو ولا یزيد الظالمین الا خسارا او نسوا کوي ظالمانو له نقصان اگې نه فرمانی گئی او ځان له دوزخ کې ځای جوړي و اذا انعمنا على الانسان اعرض الله وی د ظالمان سوق دي دا تفسیر قران بالقران دی چې کله موږ وکړو په دې ظالمانو باندې احسان خپل انعام خپل نو اعرض و دین شکریو کی په هغه سات باندې خو چې کم دی نو دی ډېر خوشحالي خو هغه بیا د بل چا طرف ته مبزي کي د بل چا طرف ته د هغې حواله ورکوي هغه بیا د مادي څیزونو نه ګڼي کله د ډاکټرانو نه ګڼي کله د باباګانو نه ګڼي کله د پیرانو نه ګڼي او کله د خپل ځان نه ګڼي الله پاک وایي ونأى بجانبها او بالکل شاګي دا اډوی نه چې دوره لوی ذات چې په ما باندې دوره احسان وکړو راشه د هغه شکر خو ادا کا هغه شکر یې څه کوي الله وایي زما عبادت هم د سر نه پرېږدي واذا مسه الشر کان یئوسا او کله چې دته مونږ لږ غونته کې تکلیف ورسو د باندې مونږ لږ غونته امتحان راولو د لږ نقصان شي دی مایوس شي ځکه چې د ایمان کمزوري
د وخت شکر نه وباسي په دې وجه الله پاک ولا ایمان مکمل کړی نی نو چې کله بده تکلیف راشي دنه یو دوه خطا شي اوس د چانه سوال وکم اوس چلو کما د پښتنو خبره ګوټ ابو کې راگیر شي قل حضور وتوای کل یعمل علی شاکلته کل یعمل ار یو عمل چې تاسو کوي علی شاکلته په خپل طریقه باندې وکي د طریقې نه مقصد څه دی شاکله څه د ویل شي شاکله ویل شي د انسان نیچر ته د انسان عادت ته ځنې انسان داسي چې هغه په ار یو خبره کې چې کم دی نو د بل کس د عزت خیال ساتي او دغه شکر ادا کوي او د هغه احسان چې دی په ښه طریقه د ختمولو کوشش کوي او بعضې داسې چې هغه هر یو څیز ته بودکول وي یاره بس وي ومې رسو موږ په پښتو کې نن سبا وایو بس ومې رسو الله وی هر یو انسان د خپل عملو کې په خپله طریقه په خپله شاکله په خپله طریقه که د هغه نظریه دی چې عمر رسول کوي او که یو انسان هغه شکر وباسي که یو شکرګزاره انسان دی که ناشکره دی هر یو چې دی فربکم اعلم ستاسو رب پې عالم دی د هغه په نیت باندې عالم دی چې د عمل د څنګه کړی دی بمن هو اهدا سبیلا چې څوک په دې کې په سمه لار دی د چا طریقه مزیداره ده د چا عادت مزیدار دی الله پاک به هر یو کس لره د هغه په طریقه او د هغه د عادت مطابق ثواب و عذاب ورکی بسم الله الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل موز قائم کې د زوال نوالی تر تیاری تر خوریدو و قرآن الفجر او د سبا ان قرآن الفجر کان مشهودا د سبا مستفد رشتے حاضری شوی دی ومن اللیل فتحجد به حضور د شپې ته سیوا محنتو کا نافلة لک چې خاص د ستا د پاره عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا کی دی شي ستا رب تا ورسی مقام د شفاعت تا وقل او یا رب ادخلنی ته چې ما کم ځای تم داخله مدخل صدقین په عزت کې می داخل کې و اخرجنی او د کم ځای نه می چې اوباسي مخرج صدقین په عزت کې می اوباسي وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا مال د ځان د طرفنا د خپل طرفنا مددګاران مقرر کی وقل حضور او یجا الحق حق راغی چې اسلام دی وزحق الباطل باطل برباد شو چې کفر دی ان الباطل بشک دا کفر کان زهوقا د بربادېدو شو وننزل من القرآن ما هو شفاء نازل کړی دی موږ دا قرآن چې دا علاج دی د روحاني او طبعي بیمارو ورحمت مهرباني د للمؤمنین په مؤمنانو ولا یزيد الظالمین نسوا کی ظالمانو لا الا خسارا خو نقصان واذا انعمنا على الانسان کله چې په انسان موږ احسانات کو اعرض دینا شکریو کی ونا بجانبه او د الله عبادت تشاکی واذا مسه الشر او کله چې د تکلیف ورسیږي مصیبت ورسیږي کان یئوسا دینه امید شي د الله نه قل حضور وتوای کل یعمل هر یو کس عمل کوي علی شاکلته په خپل طریقه په خپل عادت فربکم ستاسو رب اعلم پوی دی بمن هو په هر هغه چا اهدا سبیلا چې په سم لار روان دی اقیم الصلاة